أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. سورة العنکبوت شلم سپارہ آیت نمبر 39 یوکم سلوختم. سورة العنکبوت کے د امتحانات بیان کولو د مومنانو چې ایمان جوړو امتحان بدر باندې خامخا راځي. د امتحاناتو شکلونه بیا مختلفو طریقو سره با امتحانات در باندې راځي. سورہ بقرہ کے آیت 155 کے پنځه امتحانات ذکر کړي چې هفته کې ورځې دي. دا پنځه ورځې به در باندې امتحانات او آخري ورځې به د خوشحالۍ وي. کله امتحان ذکر کړي سورہ آل عمران آیت 186 کې د ناکار مولا او د ناکار پیرانو د طرف نه بدر باندې امتحان نه دی. ولا تسمعون خامخا بدر دی اوري اذن کثیرا. دارنګي سورۃ الاعراف کې آیت 169 کې د امتحانات بیان کړي. وبلوناهم بالحسنات والسيئات. امتحانات بدر باندې راځي کله په خوشالو سره او کله په غمونو سره. وبلوناهم بالحسنات والسيئات. دارنګ امتحانات دا بدر باندې راځي سورۃ الانبیاء کې 15 آیات کې وایي ونبلوکم بالشر والخير فتنه. کله خوشالۍ مخکې کی وبلوناهم بالحسنات والسيئات. کله تکلیفونه مخکې کی ونبلوکم بالشر والخير فتنه. سورۃ الانبیاء آیت 35 کې. کله سورہ فجر کې 15 آیات کې وایي د سمجھ پاره کې چې نعمتونه مال دولت او عہدے خوشالۍ په دې سره د امتحان اخلي. کله سورہ فجر کې 14 آیات کې وایي واما الانسان اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه. کله بدر باندې رزق تنګ کې امتحان نه اخلي. د امتحاناتو دا مختلف شکلونه دا بیان کړ. سورہ عنکبوت کې 3 امتحانات ذکر کول. کتابانه با امتحانات راځي تب مجاهده کې کوشش وکړي jihad مع نفس jihad مع والدین او جهاد علماء سو سرا. بیا د انبیاء علیهم السلام واقعات ذکر کو چې ایبان امتحانات راغلیو. اول سورۃ کې ولقد فتن الذين من قبلهم په خوانو باندې امتحانات راغلیو. بیا واقعه دا نوح علیہ السلام ذکر کا چې وخت د امتحان وسومري کو جون دی 900 کال وي. کیفیت د امتحان بسنګي پاغي واقعه د ابراهيم عليه السلام بیان کا. اور کې بدی چي اور ته بدانګل وی سړي باندې جوړه تکلیف راشي و یاره اور کې ته ولاړې ما. د لوط عليه السلام د قوم واقعه بیان کې چې jihad مع نفس نو کړي نوې تباشیو. اخر د صورت کې بیان نه شبهات ذکر کړي د شیطان او داغي جوابونه کوي او ترغیب ور کوي مسلې ته. نننې سبق پدې کې
دا قارون فرعون او حامان دې بیان مخکې وکړو او بیا ورپسې د موسی علیہ السلام بیان کوي چې ولقد جاءهم موسی اول قارون فرعون او حامان دا ذکر کوي. قارون دا مالدارو، فرعون د خدای دعوه کړې و. فرعون به د مصر بادشاہ ته وي او حامان دا فرعون وزیرو. نو دې دروازو نامې وایسته قارون فرعون او حامان. فرعون میانس کی ذکر کو چې دا قارون مالدارو او د حامان وزیرو، دواړه د مرګریو. اوس فرعون نوم چې دی هغه قرآن دا 67 وشبه تزلا دا اخلی قرآن کی 67 ځلې. موسی علیہ السلام واقعہ دا 131 ځله ذکر کوي قرآن. دارنګه دا قارون حامان فرعون د دې دروازو بیان قرآن کې. د حامان نوم چې دی نو دا قرآن کریم 6 ځله اخلي او فرعون د دې نوم قرآن ذکر کوي وشبه ځله 67 ځلې. او دا قرآن آیاتونه دا سرسری دویم دا ځان سرونی کوي. دغه دا قتل دا راغونډول دی په قرآن کې ګرځیدل دا ډېر خواري غواړي او ډېر وخت غواړي. او قائد محترم شیخ القرآن صاحب اور شیخ القرآن رحمہ اللہ قائد محترم شیخ القرآن مولانا محتیب سے آئی محنت کرے خواری کرے دا ملے تیار نوڑائی را کرے دا صرف ځان سره محفوظ کول غواړي. دا ځان سره محفوظ کړي. فرعون نوم دا قرآن کې اوس په 67 ځله ذکر کوي. آیتونه ځان سره لیکي او ځان د ګوري. او د فرعون نوم سوره بقره آیت 49 او 50. سوره بقره کې 249 50. آل عمران 11 آیات اور سورہ آراف کے گنو زیون کے سورہ آراف آیت 103 104 109 113 127 127 130 137 141 اور بیا 52 اور 54. 54 آیت نمبر 54 کے دا بیا 2 ځله ذکر کړي د فرعون نوم. دارنګه سورہ یونس کے غن ځای ذکر کړي 15 آیاتونو کې. سورہ یونس آیت 75 79 79 83 درې اتیایم پدې کې 2 ځله ذکر کوي. پدې آیات کې 88 90 دا سورہ یونس کې دې 15 آیاتونو کې یو آیات کې 2 ځله ذکر کوي. سورہ ہود کې یو آیات 57 میں دې یو آیات کې د فرعون نوم 3 ځله اخلي. سورہ ابراہیم 6 آیات. بنی اسرائیل 2 آیاتونو کے 101 اور 102. سورہ طٰہٰ کے 15 آیاتونو کے ذکر کئی د فرعون نوم. طٰہٰ 24 43 60 78 اور 79 79. سورہ مومنون آیت 46. سورہ شعراء کے 82 آیاتونو کے ذکر کئی. شعراء
आयत 11, 16, 23, 41, 44, 53। डालेंगे सूर्य नमल आयत 12, सूर्य कसस के गण जाय जिक्र के वो आयतुन की सूर्य कसस आयत 3, 4, 6, 8 अतम आयत के 2 जला दे फिरौन नुम जिक्र कई ब्या आयत 9, 32 और 38 10 सूर्य कसस हो। सूर्य अनकबूत के नननी सबक के जिक्र कई द फिरौन नुम सूर्य स्वाद आयत 12 हामीम मोमिन के वो आयतुन के हामीम मोमिन 26, 28, 29, 34, 37, 45 और 46 हो। सूर्य ज़ुखरुफ हो आज 46 और 51 2 जले 2 आयतुन की। दुखान के 2 आयतुन सूर्य दुखान आयत 17 और 31। सूर्य काफ 2 टूक वाला काफ आयत 13। जारियात आयत 38 38 और ब्या सूर्य कमर आयत 41। सूर्य तहरीम अतिशम पार के आयत 11 पदी वो आयत किम 2 जले जिक्र कई दे फिरौन नु और हाका सूर्य हाका आयत 9। मुज़म्मिल की 2 आयतुना 15 और 16। नाज़ियात 79, 7, 9। बुरूज 18 अतलसम और सूरतुल फजर आयत नंबर 10 हो। दाऊश बेतजला 67 जल दार फिरौन नुम हाँ दा कुरान जिक्र कई पदियो आयत के 3 वाला नमूना आखिरी फिरौन कारून और हामान द कारून नुमा दा कुरान जिक्र कई सूर्य कसस आयत 76, 79, 7, 9 और हामी मोमिन 24। सूर्य कसस के 2 जला हामी मोमिन के योजल और योजल दे सूर्य अनकबूत के नसलोर जला तकारुन नुम जिक्र कई लाएंगे हामान और नुम चिरेला कुरान करीम शपक जला जिक्र कई दरे जला सूर्य कसस की कसस आयत 6, 8, 38 और अनकबूत आयत 39 और हामीम मोमिन के 2 जला आयत 24 और 36 निष्पक जला दारा कारून नुम जिक्र कई और मूसा अलैहि सलाम वाक़या ब्या 131 जला जिक्र कई आता हिदायत मुंगा 2-3 जली पेश करी वेली मु दा मेहनत दा ख्वारी दा तर्ज और तरीका दारा पंजपीर शेख कुरान रहमहुल्लाह और कहर मोहतरम शेख कुरान से आई दा मेहनत करे रे दे चान कड़ी दी और मुले तैयार कुछ रा कड़ी दी देना फायदा के स्थल पकार दी ये तर्ज बानी से कुरान सड़े हुई आप बानी पुईगी जका अल कुरान युफस्सिरु बाज़ु बाज़ा कुरान करीम खुल तफसीर और तशरीह और तफसील कई योजे के इजमाल भी अवल जे के दागे तफसील भी योजे के इजमाल लना खबरा बल्कि कि दागे तफसील हो दागे तशरीह ला जिक्र कई कलत ताइदात हो ताइद मजबूतियारा वलियो खबर योजे मुकी बलजे मुकी और कुरान करीम सूरह फुरकान के अल्लाह वही नुलसम इस्बारा आयत नंबर 33 के वलायातूनक बिमसलिन इल्ला जिनाका बिल हक़
وأحسن تفسيرا ولا يأتونك وراتنا كي نيتاتا بمثل ويعتراض باندې إلا جئناك مگر راتلکم تاتا بالحق وجواب سلام تفصیل معنی کوي بالحق وجواب سلام او دا نشول او خلاصہ دا پنځپیر درس کمال دی قائل محترم شیخ القرآن سے ای ټول شپناسی او دا قرآن دا چانئی دا ټول مسائل او ټول مسئلے پکې راغونډي دا تعداد ګوري دا د یو آیات تفسیر په نور آیاتونو باندې ټول شپه په دې کې تیر کې استاد بیا طالبانو لا لکه کوچو بشانتي تیار نوړې ورکی بیا او چې انت کې سو قرآن وای او دیکي نو قرآن کریم دا قائل محترم شیخ القرآن سے دا غي طرز تفسیر القرآن بالقرآن او دا غي ای دا خپل والد محترم شیخ العرب والعجم شیخ القرآن والحدیث حضرت العلامہ امام محمد طاهر نور الله مرقدو اغی نے ذکر ہے اغی بیا د خپل استادان نه ذکرو او زیات تر دا تر شری دا غی الهامی دی دا غی انصاف استادانو سره مینا وا چې استادانو له نسبت کوي ورنه دا تر دا الهامی و دا غی الله دا غی نه قرآن خدمت وایستو پنځپیر سره چې چا تعلقي نو هغه زینا وې دا اتری دکان د جلاسه کا تروان لې اومبد نه بوېږي کډورې چال تنی کړي او اسیم پنځپیر سره دارو قرآن پنځپیر سره قائد محترم شیخ القرآن سره تعلقي نو هم چې نه دا اتر بوېږي وقارون او قارون وفرعون وهامان قارون دا موسی علیہ السلام د ترزویو عملګری د فرعون وقارون او قارون وفرعون وهامان قارون دا موسی علیہ السلام د ترزویو او ملګریته فرعون سره کولا د موسی علیہ السلام د ترزویو ملګریته فرعون سره کولا دارنګي مخکې سورې قصص کې آلته وته اشاره کړې ده سورې قصص کې آیت 76 کې وایي ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم ان قارون بشك قارون كان من قوم موسى او دین قوم د موسی علیہ السلام نام قائل محترم فرمائی قارون د موسی علیہ السلام د ترزویو او ملګری د فرعون ان قارون كان من قوم موسی قارون د موسی علیہ السلام د قوم نو موسی علیہ السلام د ترزویو بل طرف ته حمیم مومن کې سلیسم سپاره کې دا رجل مومن بیان کړي سلیسم سپاره حمیم مومن التا دا رجل مومن بیان کړي آیت نمبر 28 کې وقال رجل مؤمن من آل فرعون وقال رجل مؤمن من آل فرعون دلتوي رجل مؤمن دا آل فرعون نو دا فرعون دا ترزویو وقال رجل مؤمن وانصري مؤمن من آل فرعون دا آل فرعون قائد محترم فرمائی فرعون دا رجل مؤمن چیو دا فرعون دا ترزویو و ملگیتے موسی علیہ السلام سره کولا او قارون دا قارون چې و دا موسی علیہ السلام د ترزو
او ملګرتیا فرعون سره کولا. نو سورہ قصص کې وایي ان قارون کان من قوم موسی، یقینا قارون او د قوم د موسی علیہ السلام نو، د موسی علیہ السلام د ترزوی او رجل مومن. نو حامیم مومن کی وہی آیت 28 کی وقال رجل مؤمن من آل فرعون، ویلا سری مومن رجل مومن من آل فرعون د آل فرعون. نو رجل مومن د فرعون د ترزوی او ملګرتیا موسی علیہ السلام سره کولا. نو دلته سورہ عنکبوت کې وقارون او قارون وفرعون وفرعون وهامان وهامان. سورہ قصص کې یو رکوع کې د قارون واقعا ذکر کړی و. نو قارون مالدار سره و، قوم وتوی چې احسان کوه خلکو سره. قارون ته قوم وی سورہ قصص کې آیت 77 کې وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ. وَابْتَغِ او الْتَمِسْ فِيمَا پَامَالْ کې آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ چې درکړې تا تعالی. نو اولټو په دې مال او دولت کې دار الاخرت او د اخرت. ولا تنس نصیبک من الدنیا، او مهرا خپل برخه د دنیا نو. واحسن او احسان کا، نیکی کا، خیرګړه کا مخلوق سره. کما احسن الله الیک، لکه څنګه چې احسان کړی الله تا سره. ولا تبغ الفساد فی الارض، او ملټا فساد پس موقع کې. ولا تبغ الفساد فی الارض، او ملټا فساد پس موقع کې. نو قارون ته قوم وی واحسن کما احسن الله الیک، احسان کو مخلوق سره لکه څنګه چې احسان کړی تا سره الله. مخلوق سره احسان کاو او الله عام حکم کوي مؤمنانو ته چې خلکو سره احسان کوي او ښه خبره وته کوي. وقول للناس حسنا، او سورہ بقرہ کې وقول للناس حسنا، او وای خلکو ته ښه خبره. سورہ بقرہ اوله سپاره کې اتریسی دریاتیم کی وقول للناس حسنا، او وی خلقتا خبرا خمخ کی آیت سرنرم اتریسی سورہ بقرہ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ. کله چې اخیسته مونږه وعده مضبوطه د بني اسرائیلو نه په دې خبره باندې چې عبادت پنه کوي مگر یو د الله. بیا وی حقوق الله نرسو حقوق العباد ذکر کئی، او حقوق العباد کی اول دا مور او پلار حقوق. وبالوالدین احسانا، او مور او پلار سره احسان کوي، ښېګڼه کوي. وذل قربا خپلوانو سره ښېګڼه کوي. والیتاما یتیمانانو سره ښېګڼه کوي. والمساکین او مسکینانو سره ښېګڼه کوي. دې ټولو سره احسان کوي. مور او پلار سره، خپلوانو سره، یتیمانو سره، مسکینانو سره دې سره احسان کوي. احسان وسره کوا. او بیا عام خلکو تم خبره کوي. وقول للناس حسنا، او وای خلکو ته خبره. نبی اسلام فرمایي ان لنفسك عليك حقا، ستاد نفس پتا باندې حق دی. وَإِنَّ لِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، او ستاد اهلو پتا باندې حق دی. ستاد نفس پتا باندې حق دی. ان لنفسك عليك حقا، دا حدیث مبسوط سرخسی کې امام شمس الدین سرخسی رحمہ اللہ کتاب الکذب کې صفحہ 286 کی ذکر کئی
200 اتیم کې ان لنفسک لک حقا یقینا استاد نفس پتا باندې حق دی و ان لآلک لک حقا او یقینا استاد اهلو تا باندې حق دی فات کل ذی قناقا هر یو حقدار تا خپل حق ورکا هر یو حقدار تا خپل حق ورکا هر چا ته خپل حق ورکا فاتی کل ذی قناقا ورکاو هر چاته داغه حق ستاد نفس پتا باندې حق دی د نفس حق ادا کاو د تربیت کاو ای کنټرول کاو ان لنفسک علیک حقا یقینا ستاد نفس تا باندې حق دی هر چاته خپل حق ورکا ستاد ان تا باندې حق دی او قران کې الله وی سورہ نساء کې 58 کې ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها یقینا الله حکم کوي تاسو ته چې ورکړي حقوق امانتونه حقوق الى اهلها ول مالکانو ته هر چاته دغه حق ورکاو هر چاته خپل حق ورکا فاتح کل ذی حق ورکان چاته والحق او نبی اسلام نے میں تپوس کی میں صفحہ 257 کی ڈبل حدیث نقل کی کہ نبی اسلام نے تپوس شو یو سړي تپوس کو ما دینار ما سره یو روپے دا وقال علیہ السلام انفقوا على نفسك نبی اسلام تو فرمایا پزان خرچ کا وقال ما یاخرو بیا ته ما سره بل روپے دا وقال علیہ السلام انفقوا على عيالك دا پخپل اهل او عيال باندې خرج کا بچو باندې خرج کا قال من ياخرو بیا ته ما سره بل دا قال علیہ السلام انفقوا على والديك دا خرج کا پخپل مور او پلار باندې دا حقوق دي دا درجی دي او نبی اسلام فرمایي د ټولو نه زیات ثواب په آخرت کې چې په خپل رشتہ داران باندې ولګي ځکه دې کې یو هغه سره امداد وشو او دیم صله رحمی خپل ولي سره او پالل شو او بیا ورپسې انفق علی والدیک درېمه درجه کې مور او پلار باندې خرج کا نو بیا وی نبی اسلام فاما غیر الوالدین من ذوی الرحم من ذوی الرحم محرم فلا يفترض على المرء الكسب للانفاق عليه لا تستحق نفقة عليه الا باعتبار صفة اليسار ولكن يندب الى الكسب دا مقصود کی کتاب الکسب کی دا پورا تفصیل ذکر کئی گیا اب اذان لوگ رہی مقصود سرفسی کی کتاب الکسب نو قارون چون دے مالدارو خلق ہوتے احسان کوا وانسن کما انسن اللہ الیک نو قارون لسوئی اور جواب ورکی آیت نمبر 78 سورہ قصص کے قال انما اوتیت علی علم عندی والقارون یقینا کنیشے دے ماتاو دا مالو دولتاو دا وجد علم زماناو دا وجد اونر زماناو کہ ما سرے دیں دا خما محنت کردے ہوئی اوسم وای کنه فلانه وای سیلف میډ دی دا خبره قارون کړوا چې ما مهنت وکړ انما اوتیتو علی علم عندي یقینا راکړې شه د ما ته د مالو د وجې د علم زمانو د وجې د هنر زمانو د وجې د کمال زمانو دا ما مهنت کړې ده سیلف میډ ما اوسم وای دا الله تقسیم دی ډیر خلک داسي چې هغه لګي او لوی بریګیډیران او جرنیلان او کرنیلان او افسران دای ماتاوي او په خپل غوته لګي د ختم نشي کوله دا د الله تقسیم دی الله د دنیا د جون دا ما تقسیم کړی دی سورہ زخرف کې 15 سپاره کې آیت نمبر 32 کې وایي او هم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا
ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات نانو قسمنا بینهم معیشتهم مونږه تقسیم کړې په منځ کې سامان د ژوند دی فل حیاتی دنیا او ژوند دنیا کې ورفعنا پورته کړی مونږه باز ردینا په بازو باندې په درجو کې او سورې فجر کې دې سمج پاره کې التبیا کولوخ کاروي چې ما دولت در کوما عزت در کوما او در کوما امتحان نه اخلمه سورې فجر دې سمج پاره کې پلسمات کې فام الانسانو اذا ما ابتلاه ربه فاکرمه ونعمه ويقول ربي اکرمن فام الانسانو چې انسان دې اذا ما ابتلاه کله چې امتحان کوي په د باندې رب رمضانو د امتحان یو شکل دادې فاکرمونو کرم کی دلرو عزتمن کی دلرو ونعمو نعمتونو کی په د باندې مال او دولت ورکی نعمتونو ورکی او دور کی عزت ورکی ويقول ربي اکرمن نو وايد انسان غرورن فخرن تکبرن ربي اکرمن رب زما عزتمن کومال رام الله و امتحان نه اخلمه دا خوشاله په شکل کې د مال دولت په شکل کې بیا ورپسې په سمات کې وایي له وام انظام بتلاو هغه کله امتحان کوي په د باندې د انسان باندې نو امتحان دویم شکل هغه ده فقدر علیه رزقه نو تانکی په د باندې رزق نه رزق په تانکی دی الله نه ګلی شروع کې الله هغه ته دونه ور کړی ماته دونه راکا الله وینا دا د امتحان اقلمو ويقول نوایده ګلی کید الله نو شکوې کید الله نو ربي اهانن رب زمان سپک مالرم یو شکایت الی الله دی بل شکایت من الله دی شکایت من الله الله نه شکایت کول الله نه ګیله کول دا جایز نه دی ایو دی شکایت الی الله الله خپل غم او خپل درد پیش کولو شکایت الی الله دا جایز دی شکایت من الله دا الله نه شکایت کول ګیله کول دا ناجایز ده شکایت الی الله دا جایز دی یعقوب علیہ السلام وی سورہ یوسف دی الله سمجھ پا اچھی چیز کی فقط یمی قال انما اشکو بسی وزنی الی اللہ قال اول یعقوب علیہ السلام انما اشکو بسی یقینا ظاہر و مغفل درد بسی درد زما وحزن و غم زما الی اللہ اللہ تاؤں اللہ لخفل غم و درد خیرکاؤں اللہ نا اوغاراؤں اللہ تو اوجاراؤں اللہ وی چی مانا اوغاری آتون جاری زر سوال قبل اوما ویزا سالکا عبادی سورہ بقرہ دوی مسیپارا آیت 186 کی ہوئی ویزا سالکا عبادی انی وینی قریب او کلا چی تپوسو کی نستانا بنیگان زماؤ فباران زمان کی چی اللہ چرت دے نا اللہ وی فینی قریب یقینا زنی دیما داسنوی چی تو آیا چی اللہ وی زنی دیما اللہ ڈارک وی وإني قريب يقينا زني ديما يوازني ديني ما أجيب دعوة الداعي إذا دعاني قبل ما سؤال دبلون کی کله چې سوالو کې زمانو کله چې وغواړي زمانو دې سوال قبلو ما او چې بیا په باندې تکلیف راشي مصیبت پر راشي خاص کارو نه لوي بیا خو دې سوال قبلو ما چې کله دې پریشان شي شرم سپارہ اول مقصور نمل آد بہت سا دوش پیدا کی ہوئی اما یجیب المسترنا اذا دعاہو ویکشف السوء اما یجیب المسترنا سوکتے چے قبلی سوال دا پریشانی در باندې رالو بیماری در باندې رالو غم در باندې رالو کاسالی در باندې رالو مال دولت کمی در باندې رالو بدن تکلیف در باندې رالو مالی تکلیف در باندې رالو جانی تکلیف در باندې رالو پریشان ہے نہ لو ایمان اوارو اما یجیب المضطر سوکتے چی قبلی دعا نہ پریشانو اذا دعاہو کلچے فریادو کی اللہ تا کلچو غارید اللہ نا اللہ ایمان اوارا دبری سوال قبول کما نو قارون دا مالدار سرو
الله المال دولت ورکړو خو هغه کې تکبر وو وقارون او قارون قوم وتوی احسان کوا نو ته دا هما د مال ګټل دي او سورې قصص کې تفصیلی واقعې تیر شوی دا خو اخر کې انجام یې څه شو چې هغه د سیلف میډ ما سورې قصص کې آیت کسی کې انجام ذکر کوي فقصبنا به وبدار لاندو فقصبنا به نو منډلو مونږ دلراو وبدار یو کور دلراو ارض پزمکه کې سره د کور سره د بنگلې می ژوندې پزمکه کې ومنډلو فقصفنا به وبدار لاندو منډلو مونږ دلراو سره د بنگلې پزمکه کې وما كان له من فئة نوا دلر یو ډلو ینصرون من دون الله چې امداد کړي د بغیر د الله نه بیا سکونه چې الله نه بچ کړي نو دا قارون هغه واقع مخکې راوسته دا قارون مخکې کو فرعون ورپسې کو هامان ورپسې کو وقارون چې د سر مال دولر ډیرو ستاب اول خلاف خلق کوي مالدار بده کوي وقارون قارون مالدارو مالدارو همیشه دین خلاف کړي دي سورہ اعراف کې ذکر د انبیاء علیهم السلام حالات او واقعات ذکر کړي نوح علیہ السلام کی مسئلہ بیان کا نو خلاف چاو کو سورہ اعراف آیت 60 کې قال الملأ من قومي انا لنراك في ضلال مبين مالدار وتوي چې تو گمراهي دانګي چې هود علیہ السلام مسئلہ بیان کا نو آج 66 کوئی عرب کے قال الملأ الذين كفروا من قومي الا نراك انا لنراك في سفاهة وانا لنظنك من الكاذبين هود علیہ السلام تو تو بیوقوفی اور تو دروجنین مالداروں خلاف کو صالح علیہ السلام سے مسئلہ بیان کا کیا خلاف کو سورہ اعراف کی آیت 75 کوئی قال الملأ الذين كفروا من قومي وين مالداروں دا قوم دا صالح علیہ السلام نو چیزان غد گانلو کمزور دنو قال الملأ قال شعیب علیہ السلام مسئلہ بیانی سو خلاف کئی نحم شپارہ اولیات کی ہوئی سورہ اعراف آیت 88 کی قال الملأ الذین تکبروا من قومی لنخرجنک یا شعیب مالدار خلقو مالدار سره کې یو تکبر دی په پنځو ګرځي ته ځان ښکاری ته الله عذاب نه ښکاری دا الله قهر او غضب وته نه ښکاری نو قارون دلته ځکه مخکې کو چې امتحانات دي او مالدار سره به خلاف کوي او قارون او فرعون وهامان ولقد جاء موسى او بتا کی سره نغلو دیتا موسی علیہ السلام بالبينات واضح دلایل باندې فاستكبروا دای ځان غټو غنلو فلاده پزماکه کې وما كانوا سابقين او نو دای مکه کیدون کی دا الله نو مکه کیدون کی عذاب دا الله نو یا تفدیدون کی دا الله نو الله نه تخدید نشي الله باندې ضرور کې دي نشي نو تفصیل به ان شاء الله په دې آیات باندې بیا سوال کوو واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین